بدوی پند او نصیحت او عبرت اخلي او حال دا چې دی تر غلو پیغمبر او کله چې قیامت ورشي بیا بدوی پند او نصیحت اخلي الته فیدم نه کوي او دنیا کې ورته واسم پیغمبر راغله ولته د خبره نه منله یو معنا د نصیحت او پند ته وایي قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره عن مسروق قال دخلت على عبد الله ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش كذبوه دا روایت شپاړس کرتونم زیات تیریږي خه مختلف تراجم ولاندې فقال اللهم اعني عليه بسبع كسبع يوسف فاصابهم سنه حصت كل شيء حتى كان ختم شول سیل من هر شی چې قابل دی خوراک ول فكان يقوم احدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجن والجوع ثم قرا فارتقم يوم ذات السماء بدخان مبين يخشى الناس دا خلا دی لوګي لوګي دا او چې کله د اسمان له طرف لوګي راشي ټول مخلوق پټ کې او زکام شي او بیهوش شي دی هغه انتظارم کوي حتى بلغ إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال عبد الله فيكشف عنه العذاب يوم القيامة قال والبطشة الكبرى يوم بدر هغه لوی ګرفت د کفار وشو هغه د بدر په غزوه کې وقال الله تعالى ثم تولوا عنه پیغمبر علی السلام دی توازو نصیحت مکه والا تو هغه د مخ واړو روان شو راځي پر د مړه معلم بل څوګي وروخي هغه مونږ ته بیانې تعلیم ورکړی شوی دا دی هغه خیال دا چې د مکه بازار کې یو لوهارو هغه لوهار تعلیم یافته او نبی پاک باغ سره کله کې ناشته دعوت به ورکاو مکه والا ویل وی دا خو لوهار د خبرې خې د مونږ ته وی معلم بل چا تعلیم ورکړی بلکې دا لیوانه د العیاذ بالله د لیوانی خواته مو درګی روان بشو وبه قال حدثنا بشر بن خالد الاخر عن مسعود قال عبد الله ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين متکلفین تیر شو جماعت او مسله معلومه نه نو زتا سو حرج کې نه جوما بلکې زه درته وایم چې لا درې پته راته نشته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعنا نافرمانی او بغاوت وکنو حضور خیره وکړه فأخذتهم السنة حتى حست كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود فقال أحدهم حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه ګوره یو هغه دخانو چې هغه مکه والا باندې د کاتی په شکل کې راغی دا د زمکه نه اوچته د لکه تنور کې جوړ بلکې نو بلوګي خید دوی ته بداسه محسوس کېده چې دا د تنور لوګي دي او یو هغه لوګي ده چې په علائم د قیامت کې د علائم کبرا کې هغه د اسمان له طرف یې فقال اي محمد ان قومك قد هلكوا فادعوا الله ان يكشف عنهم فدعا ثم قال تعودوا بعد هذا في حديث تاسو به بیا لا شرک ته واپس کېږي پس له دینه اله ثم قرأ فتقي يوم ذات ثوب بدخان مبين الى عائدون فيكشف عذاب الاخره یعنی تاسو غو د لوګي ولیدا چې د زمکه له طرف او تاسو انتظار کوئ د اسمان لوګي بم در باندې راځي فقط مد الدخان والبشر واللزام وقال احدهما القمر وقال الاخر انشقاق القمر معجزم تیرا د غلبت او غلبت روم خبرم تیرا د باب قول الله تعالی ان کاشف العذاب قليلا انكم عائدون الى قوله د څه ټایم د پاره عذاب ته نو چت کو تاسو ګوري بیرته شرک ته بیا واپس کېږي بیا به در باندې عذاب راځي وبه قال حدثنا يحيى الى اخره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس وبين اللزام والروم والبشر والقمر دا پنځه خبره تیرې شوې دي سورۃ الجاسیه جاسیه ویل کېږي په ګوندو باندې بی اطمینان ناستا چې سړی په ګوندو باندې کینی مطمئن نه غیر مطمئن وي نو بی اطمینان ناستا په ګوندو باندې دې ته جاسیه وایي چونکې د دې ذکر راځي صورت کې وقال مجاهد نستنسخ ونكتب وننساق نستنسخ استاسو عملونه به فرشتي ولي کې موږ به ولي کو موږ به کرام الکاتبین ته وایي چې د دې عملونه ولي کې ګوره نکتبو کفار ویل من خجی و من بس فرشتو ته و نسبت امیر ته کیږي امر د لیکلو الله کوي لیکل فرشتي کوي ننساکم نترککم کفار بووي دا زمانه د بسلاړه تیر شونو الله تعالی ورته وی من بداسه تاسو عذاب کې پریدو لکه تاسو دنیا کې د آخرت ملاقات هیر کړو نو من بتا سو هیر کو دا اطلاق مشکلتن دا
تاسو دنیا کې قرآن هیر کړو موږ به آخرت کې تاسو جهنم کې واچو هیر بم کول وما یهلکنا الا الدهر کافرانو ویل موږ د زمانه گردش هلاک کوي خدای نه و د انسان د دهریان عقیده را مثال د غیا ده غیا زمکه نه راوځي شي شنای څو وخت پورې بیا زیړ شي بیا وچ شي بیا ریږي د قشان انسان ده د هر څه نسبت به حوادثو د زمانه ته کو به قال حدثنا الحميدي الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذي ابن ادم يصب الدهر وان الدهر بيدي الامر او اقلب الليل مولانا صاحب یوزینی ایزات ستوي ایصال المکروه الى الغیر بالقول والفعل سواء اثر فيه ام لا بل ته تکلیف رسول جب سره لا سره برابر خبره ده غیر کې اثر وکي کوونه کې د ایزا وای نو د ایزا اطلاق په دې معنی په الله نشي کېده ځکه الله انفعالی جذبه نه لري بل نه متاثر کیږي د چا قول او عمل الله کې اثر په دې معنی باندې نشي کوي نو دا معنی انسان الله پاک سره داسې معامله کوي کداغه معامله د بل انسان سره کړي ونو موجب اذیت بوا یا لک رحمت الله زت مال کنزل وک یا زت ال کنزل وکم یا تم پلاس باندې پسوکو ہے یا تز اثر کوي کنه کوي دغه کنزل موجب اذیت ده کنه دا گزار موجب اذیت ده کنه دا انسان الله پاک سره داسې معامله کوي لکه څنګه چې بل انسان سره نو کداغه معامله چې د بل انسان سره کړي موجب د اذیت ده دغه معامله د الله سره کوي نو دلته اذیت معنا خفه کول الله خفه کوي د هر څه نسبت زمانه ته او بیا زمانه ته کنزلم کوي ډیره مردار زمانه راغله العیاذ بالله وی وان الدهر زمانه خو زه معنا انا خالق الدهر وانا متصرف الدهر زمانه خو زما په قبضه قدرت کې راړم راړم نو زمانه ته کنزل کول ما نو ما باندې کنزل چې تاسو کوي نو زه بده خفه کېږم مال سورة الأحقاف وقال مجاهد تفيدون تقولون وقال بعضهم أثرة وإثرة وأثارة بقية علم او د ټول یو معنا د ما بقیه علم الله وقال ابن عباس رضي الله عنه بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل دا سنه ده چې زمانه مخکې پیغمبر نه دراغله او زه اول پیغمبر موزما خبره تاسو ته زما نبوت او رسالت عجیبه غونډه ښکاری ما نه مخکې یو لک څلیر زره کوم بیشن بیا کرام راغلی وقال غيره آية هذه الألف إنما هي توسط دې څه مطلب شو ارأيتم هذه الالف انما هي توعدون بچې لږان پويږي یا اوس ډېر خونو شو ویل زګه چې بیا ټیم تقاضا دا شنه کې ارأيتم کې الف ده دا الف د استفهام ده توعدم او استفهام برای توبیخ ده توعد څه توي توبیخ او زورنه هذه الالف ارأيتم كده الف انما هي توعد دا د توعد د پاره دا توبیخ د پاره دا د زجر د پاره دا زورن د پاره دا یعنی استاسو دعوه د شرک نه د صحیح او که تاسو به د شرک باندې ولاړ یی نو تاسو بیا سخت عذاب او بل واوره تاسو د 380 بوتان دي او دا خدای سره شریک غنی داوا کوي ان صح ما تدعون کستاسو دا داوا صحیح شي چې دا معبودین دي لا یستحق ان يعبد خو بیام ګوري دی مستحق د عبادت اول خو داوا نه د صحیح مشرکینو د شرک او که صحیح شي نو تاسو معبودانو څه پیدا کړی وای کنه مستحق د عبادت هغه چې جلب منفعت دفع د مزورت کوي مخلوق پیدا کړي نفع ور کوي ضرر ته دفع کوي او وای کنه ارایتم برؤیت العين انما هو نو خپستر ورته وګورئ اتعلمون ابلغکم تاسو ته د خبر علم شته چې چا درته ویلي انما تدعون من دون الله خلقوا شيء دا تاسو چې الله نه ما سوا بوتانو ته عبادت کوي د څه پیدا کړی دي د خو مچ ماشم نشي پیدا کوي نو اول هم داونه د صحیح او که صحیح شي بیا موږ ته اطلاع را کوي کنه تاسو معبودانو څه پیدا کړی ولې تاسو خبر شوی چې چیرته یو ځای کې یو بوت څه پیدا کړی نه باب قول الله تعالى والذي قال لوالديه اغفر لكما تعدان
هغه سړی چې هغه مور او پلار ته وویل تاسو دواړه تباه شئ آیا تاسو ما ته دا وعده راکوئ چې زمل شم ان اخرج بیا به د قبر نه ویستلی شم وقد خلت القرون من قبلي او زمانه مخکې ډېر امتونه او قرنونه سلسل کاله ته قرن یو قسم چې مانه مخکې مل شوی بېرته راوتی نه د قبر نه نو زه به څنګه راوځم اوس دا چې آیات د چا په حق کې نازل ده دلته کیسه څه ده لږ به ورته غوږ کېږي ښه دا ځای لږ پیچیده ده مذلت الاقدام چې ورته وایي کله ناکله په یو خاص ځای کې د سړي قدم وښویږي داسې چل وشو چې مروان د حضرت معاویه صاحب له طرفه په مدینه باندې گورنر قانون دا ده چې څوک به گورنر نو بیا بیان او خطبه او د جمعې مونځ به هغه ورکو نو ده به پکې د معاویه صاحب صفتونه او د یزید بن معاویه صفتونه او ترغیبونه به ورکول د یزید بن معاویه بیعت نو هغه چې دی ورکول چې د سره بیعت وکړي نو یو ځل د بیان کو خطبه وه عبدالرحمن بن ابي بکر د عایشې صدیقې رضی الله عنها ورور دی ورته ودرېد یو خبره ورته وکړه فقال له عبدالرحمن بن ابي بکر شیئا د دې شیئا نه څه مراد تاسو چې کتاب کتلی وی ډېره به ښه وه نو عبدالرحمن بن ابي بکر مروان ته وایي گورنر ته وی ته موږ ته ترغیب راکوي چې یزید سره بیعت وکړي نو دا خو داسې مسله شوه لکه د قیصر او د کسرا طریقه تاسو هم شروع د قیصر او د کسرا طریقه څه وه چې پلار به مړ شو زوی به د هغه به ځای بادشاه و زوی به چې مړ شو نو نوسی به یې راته معنا دا سلطنت او بادشاهي په یو خاندان کې روانه وه تاسو هم د قیصر او د کسرا کار شروع کړی ده معاویه صاحب وفات شي بیعت زید یزید سره ولې دا قیصر او کسرا ده او که دا اسلامي حکومتونه دي دا کار تاسو ولې شروع کړی ده چې د معاویه صاحب نه بعد یزید که اهل ده او که نه ده ته موږ ته وایي چې بیعتونه ورسره وکړي هغه کې اهلیت شته امیر المؤمنین خلیفة المسلمین خو به د حل و عقد شورا منتخب کوي شورا د هغې ته شورا د اهل حل و عقد وایي چې سپړل او غوټه کول کولی شي او دلته بس معاویه صاحب وفات کیږي او د ده زوی به بادشاهي دا څه د قیصر او د کسرا کیسې هم شروع دا خبره په مروان ډېره بده ولګېده گورنر و که نه گورنر سره خو پولیس والا ولاړي عربو کې ګوره د حرم امام به و چې یوه خبره د لیکلې خطبې نه اخوا دېخوا وکړه لسته پولیس هلته ورته ممبر سره ولاړي څلور طرفه ممبر نه یې راکاږي په ډېره بېعزتۍ او هتکړۍ ورته واچي او جیل ته روان کړي څو امامان یې واچول یو عالم یې اچولی و هغه څه درې زره صفحې کتاب هم لیکلی و په دې خاندان چې دا ولې داسې حالت دلته روان دي نو غرض دا ده نو پولیسو ته یې وویلې چې عبدالرحمن ګرفتار کړي هغه یې چې ویلې ګرفتار یې کړي عبدالرحمن ووتلو جومات او ډېر تیز روانو منډه یې کړه لاړه د عایشې صدیقې کور ته دننه شو پولیسان چې د عایشې صدیقې کور ته ورغله هلته ودرېده بیا خو ورتلی نه شو که مروان هم راغی ورپسې چې راغی نو مروان په دې ځای کې دقه خبره وکړه یاد سات وی راځئ راځئ پرېږدئ دا هغه سړی ده چې د ده په حق کې الله وایي والذي قال لوالديه اف لکما تعیدانني یعنی دا آیات د ده په حق کې نازل والذي مصداق عبدالرحمن شو قال لوالديه مصداق ابو بکر ام رمان شو چې هغې ورته ایمان راوړه مرګ ده مرګ نه پس بیا ژوندون ده وی ده ورته ویلې چې تاسو مور و پلار تباه شي العیاذ بالله هسې ما ډاروئ دا ما نه مخکې چې به دا کروړونه مړه دي هغه کم یو را ژوندی شوی وی راځئ راځئ دا هغه سړی ده چې د ده په حق کې دا آیتونه نازل حالانکه په اتفاق د مفسرینو دا آیتونه د عبدالرحمن په حق کې دا یو بل مشرک بچی ده چې مور و پلار موحدینو هغه ورته دعوت وکړه مور و پلار چې یې بچی ګورئ مسلمان شه مرګ را روان ده مرګ نه پس بیا ژوندون ده بیا د الله عدالت ده بیا به څه کوې هغه ورته ویلي اوفل لکما تعیدانني او ده دلته مصداق عبدالرحمن جوړ که الزام یې پرې ولګو
اده دا خبره د پردې نه دنن عائشې صدیقې واورېده اخفم شو غوسم شو نو په زور باندې وویل ورته ویل چې ګوره د ابوبکر په خاندان کې چې څم پیخیږي یا پیښ شوی دی الله پاک دیاغه عذر دی اسمان را لګلې ده صفائی یعنی دغه کیسه چې د آیات ته مصداق منګ جوړ کړو عبدالرحمن زما ورور زما مور پلار تات په منګ الزام او بهتان وتړ په ما باندې د افق واقعه راغله زما په صفائی کې لس آیاتونه د اسمان راغلي زمنګ داسې خاندان ده او تنن د عام مشرک آیات راوړو په عبدالرحمن فټ کې نو مور بیبي د نن نه جواب ورک نو مروان د مور بیبي دا خبره واورېده نو بیا خو دومره جسارت چیرته کولې شو چې کوړه د نن شي عبدالرحمن راونیسي او یا عائشه صدیقې ته جواب ورکړي بیا مروان سره د پولیسونو واپس بیرته لړ پدیم پوي شو چې عبدالرحمن ورته یو شی ویلې ا دې شی څه چې تاسو څه قیصرو کې سره جوړ کړه پلار به مړ کېږي زوی برازي اهل وی کني دا خود د اسلامي نظام د من مسلمانان یو من شورا لرو شورا به امیر مقرري ته څنګه د یزید د بیعت ترغیبونه خلکو ته ورکه بدا ټول واقعي دلته ذکر ده دا آیات چا ویل مروان جواب چا ورته ورکه عائشه صدیقه آیات د چا په حق نازل ده یو مشرک بچی چې مور پلار موحدینو په اتفاق نه مفسرینو د عبدالرحمن سے په حق نه د نازل زکه وسو چې موحد ال قال حدثنا موسى بن اسماعيل الاخري عن يوسف بن معاذ قال كان مروان على الحجاز تعمله معاويه وخطا وجعل يذكر يزيد بن معاويه د یزید بن معاویه صفاتونه کول چې خلک ورته بیات وکړه فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر شيئا شيئا خبر هي رنه کې ګوراله فقال خذوه فدخل بيت عائشه فلم يقدروا فقال مروان الته خو نشو ورتلای بیاله ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما تعيدانني فقالت عائشه من وراء الحجاب د پردې دننه جواب ورکاله الا ان الله انزل عذري چې زمنګ په خاندان هر خبره راځي صفائی الله اسمان نه را لګي کدا زمنګ په خاندان کې وینو صفائی به راغلی واله فلما رأوا عارض المستقبل وديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا کله بچ اوریاز مخامخ راغله نو د خلکو به بل چې دا اوریز زمنګ باندې به باران وکي قوم شعیب بل هو مستعجلتم به وظالمانو دا اوریز د باران نه را دي کې هغه عذاب د جتا سو نقد غوخته او اتنا بعذاب الله قال ابن عباس رضي الله عنه عارض اصحابه به قال حدثنا احمد الى اخره عن امنا عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ارى منه ما ندر لیدل رسول الله علیه السلام ضاحکا معنا دا شو کچ ډیر اسانه چې پډک خله خندلی ډک خله خندا څه ته چې خله کامل او مکمل کلاو شي حتی ارى منه لهواته حتی چې څوک وګوري د رسول الله مبارک تالو او جبای چې په ډکه خله سره خاندي نو تالو یخکاری جبای یخکاری وې د رسول الله جبای او تالو چانه د لیدلې انما کان یتبسم زیات نه زیات حضور تبسم کو مسکراهټ شونډه مبارک به بیرته شوه قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه قالت چې اوریز به ولید یا تیز سیلی نو د خفغان نخې به په چهره کې ښکارا شوه يا رسول الله الناس اذا راوا غيما فرحوا رجاء يكون سیب خلق چې اوریز وګوري خوشحاليږي او چې تاسو وګوري خفکیږي وې ماته رجاء يكون المطر خلق خوشاله شي چې ز باران براشيال واراد اذا رايت وعلم بوجهه او تا ته چې مونږ ګورو چې اوریز وګوري نو په چهره مبارکه کې د غم او خفګان یل فقال يا عائشه ما يؤمن يكون فيك عذاب عذب قوم ما يؤمنني سمعنا شو اے عائشه ززان مأمون او محفوظ نه غړم دی الله دی عذاب نه زکه امن دی الله دی عذاب نه چې ځان سړی مامون غړي دام کفر ده او یا اصل رحمت الله نه دام کفر د ایمان بین الخوف والرجاء ز یریګم چې په دې اوریس کې عذاب نه فيه عذاب عذب قوم بالريح
عادیان سمودیانو باندې هم دغه هوا راغله او په قوم شعیب وریځ راغله په دې هوا کې عذاب او په وریځ کې عذاب ور ورېده نو زه ډارېږم چې دا وریځ او سیلۍ کې عذاب نه یل سورة محمد الذين كفروا أوزارها أثامها حتى اوس لږ ودرېږه د آیت مفهوم څه ده اوزار د وزر جمع ده لکه اوسام چې د آسام چې د اسم جمع ده وزر ګناه تم وایي خو دلته دا معنا مراد نه ده د آیت مفهوم دا ده چې د عالم اسلام او د عالم کفر په منځ کې به جنگ رواني دا به بندیږي نه چې هغه وخت پورې به جنگ رواني تر سوچ عالم کفر خپل اوزار نه یخي جمهور مفسرین دی اوزار معنا په اسلحه او هتیار باندې کوي چې تر سو کافرانو او دشمن وسله او هتیار په ځمکه باندې خنی او تسلیم شوی نه چې یو مسلمان هم په مخ د ځمکه باقی جنگ بروان اوزارها اسلحه او هتیار علی به جنگ بنديږي چې د اسلحه او هتیار مسلمانانو ته کې دي دا کنه د سنره تسلیمې دونه هغه نه پس به جنگ بنشي او کنه چې یو مسلمان هم د ځمکه په مخ وی جنگ برواني دلته آثام معنا کړه د ګناه دام راځي حتی لا يبقى الا مسلم جنگ برواني که یو مسلمان هم باقی عرفها بينها وقال مجاهد مولى الذي آمنوا وليهم الله کارساز و مددگار د مؤمنانو د متصرف عزم الامر جد الامر دغه کار دی پر مضبوطه اراده لا تهنوا لا تضعفوا وقال ابن عباس رضي الله عنهما أضغانهم وحسدهم اذغان ویل کېږي د دې د زړونو بڑاس او حسد او کینه او بغض د مسلمانانو سره آسرين متغيرين او چې بدل شوی خوان رنگ بویا باب قول الله تعالى وتقطعوا أرحامكم آیا دا اوس دی ته وایي چې تاسو ته خدای پاک په ځمکه کې قدرت درکړي اقتدار درکړي آیا تاسو به بیا فسادات کوئ کنه خطا د تعلق د سره رحمی به کوئ کنه ګوري پام چې الله تعالی وس قدرت طاقت اقتدار درک چې نه فسادات وکي نه قطع د تعلق او سره رحمی وبه قال حدثنا خالد بن خالد العقيل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن قامت الرحم نو سل رحمی به ودرېږي نو سل رحمی خو عرض د عرض څنګه ودرېږي او قائم بالغیر دا به متشکل شي دا به متجسد شي او فاخذت بحق الرحمن حق ویل کېږي بډې ته بډه رحمان بادشاہ به بډې نه ونیسي دا ګوره رحمان بادشاہ بډې نه منزه او مبرا ده دا محاوره دنیوي ده دنیا کې به یو سړی د چانه پناه غوښتن و بل به د بډې نه ونیو اچانه به چې پناه غوښته نو دا محاوره بنا ده په دنیایي محاوره باندې لکه دنیا کې چې څوک چانه پناه غواړي بډې نه نیسي نو دا معنا چې د الله په ذات به پناه وغواړي فقال له مح الله ورته مکوا قالت هذا مقام العائذ بك یا الله دا مقام د پناه غوښتون کې د پتا باندې من قطعیته لقطع د تعلق او صله رحمین زتا په د خلکو باندې لازم کړیوم صله رحمی په د خلکو ځان نه کټ کړیو عمل را باندې نه کو وی الله ورته الا ترزوین ته خوشالي کنه ان اسفل من وصلکه چې ز خپل رحمت سره یو ځای کوم هغه چې ته یو ځای کړي واقطع من قطعک او زه د رحمت نه جدا کوم هغه خلک چې دل ځانه جدا کړي قالت بلا یا رب ول نه خدای په دې خوشاله غما قال الله ورته فضا کې زما استاد دغه خبره شو فضا کې زما استاد چې چا پتا عمل کړي هغه به رحمت او چې نه دا کړي رحمت نه جدا کمل قال ابو هريره اقرأوا ان شئتم فلا عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم توجه کتا سو ته حکومت میلاو شي فساد او قطع د تعلق او قطع د صله رحمی بیا مکوي لکه وسړی ته خدای مال ورکو قدرت ورکو اقتدار ورکو اکثر د خپل خپلوانو سره رشتہ ختمه کوي دا غریبانان دي په شرمېږي به قال حدثنا ابراهيم محمد الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عصيتم به قال
بشر بن محمد إلى آخره. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فعلى سيدم سورة الفتح. وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السحر. سیماهم فی وجوه سمانا د دوی د عبدیت او د عبادت آثار او نخې د سجدو به د دوی په چهرو کې او په ټنډو کې نمایان او ښکاري. د دوی د عبدیت او عبادت او د سجدو آثار او نخې به د دوی په چهرو او ټنډو کې نمایان او ښکاري. هغه څه دي مولانا صاحب؟ اوله دا د دلته وی السحنه سحنه ویل کېږي دا څرمن به تر و تازه نرم به او چهره به کامل او مکمل منوري. دا به د دې نښې وي چې د عبادت ډېر کړی او سجدې ډېرې کړې دي. څرمن نرمه تر و تازه او چهره منوره. دغه قسم ته چهرې چې منورې دي څرمن تر و تازه ده خویه د نښې پکې نور ګونج منج نشته. دا هغه د سجدو اثار دي چې ښکاره به شي. وقال منصور عن مجاهد التواضع شقه فراخه فراخ هغه ډکه ډنډه چې د هغه راوځي فصل یا د ګیا فاستغلظ غلوظ هغه بیا پیړه شیل. یعنی دا بیا دا ونه چې په کوم ډډ باندې ولاړه یل. دایره السوء یعنی دا مشرکین او کافران تاسو باندې منتظر د انتظار کوي د قدرتی حوادثو چې په مسلمانانو د قدرتی دائرتون نازلتون من السماء السوء حادثه چې په دې د اسمان حادثه الله وی علیهم دائره السوء قدرتی افتون او حادثه د په مشرکین او منافقین باندې راشیل. ودائره السوء العذاب او تاسو به په پیغمبر ایمان راوړئ او توازرو اده به توقیر کوي عزت او مدد به کوي. او دا واګه د غنم الله یوې دانې غنم نه لس وږي جوړیږي الله. یعنی یو ډنډه کې کله وږي وي کله اته وي کله نه وي کله لس وي فیقوی بازو ببازن او یو وږی په دې بل باندې قوي وي. دی وږي کې غنم یو په بل باندې قوي وي. او که یو وږی وی نو دا ډنډه به سیده ولاړه نه و دا به راماته ول. دا د حدیبیه هغه فتح ته اشاره و چې په شپږمه هجرۍ کې دی لاړل حضور خوب لیدل او کیسه مخکې مغازي کې تیره ده او بیا یې ویل زه خو ځم عمرې ته 1400 کسان روان بیا مشرکینو ایثار که. دا د حدیبیه فتح چې هغه معاهده کې سخت سخت شرایط په مسلمانانو لګېدلي او حضور بس برداشت کړل. دا تر قیامته پورې چې په مخ د ځمکه مسلمانان څومره فتوحات کوي د ټولو فتوحاتو اساس بیخ او بنیاد دقه د حدیبیه صلح وه. دا یو بنیادی حیثیت لري. خو هغه د اومه کې د عمرة القضا وکړه اتمه کې بیا مکه فتح کړه بیا د فتوحاتو سلسله شروع شوې دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك الى اخره عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه. دا د حدیبیه نه په واپسۍ باندې وې ما درې وارې حضور نه یو خبره ته پوس وکړه جواب یې رانک وې اخر مې ځان سره وویلې چې عمره مور دې بوره شه اخر د نبي پاک پرې نه خو د کنه تکلیف دې ورته ورک وې ډارېدم چې زما په حق کې وعید را نشي وې اوښ مې په منډه کله ګوړاندې لاړم وې ما ته څه پته وه چې مقدمه دې وحي سلسلي شروع کېږي. دا حضور چې جواب نه راکوي دا وجه داره چې دی باندې مقدمه د وحی را روانه وه
وای زه خو وډار شوم چې درې وارې مې تپوس وکړه ښه جوخت ورسره روان جواب یې رانه ما وی خدایا نبی مې خفه که تکلیف که عذاب رانشي مخکې شوم لږ ټیم تیر شوی نو یو کس را پسې آواز عمر راشه رسول الله علیه السلام دې غواړي هغه زه مخکې وم وایي زه بیا وډار شوم چې خدایه خیر لکه زما متعلق آیاتونه راغله وایي چې څنګه راغله ما ته وایي عمره ستا درې وارې سوال وکړه زه پوه شوم خو مقدمه دې وحی وه داسې یو صورت په ما باندې نازل شو صورت فتح ما ته د ټولو کائناتو نه محبوب صورت دا مغازی کې تیر د فضایل قرآن کې بیا راځي د ټولو کائناتو نه ما ته دا صورت محبوب ده وی بیا صورت فتح راته واوړوه وی زه ایله خوشحاله شوم ځکه خیري زما دپاره پکې څه وعیدات نشته بلکې وعد ده او خوشحالي ده ستومانه دی که پیغمبر په دې درې وارې سوال باندې ما د خپل وخ لږ په منډه کړ ډارېدم چې زما متعلق آیاتونه را نشي فقلت لقد خشيت ان يكون نزل فيه قران فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال قد انزلت عليك الليله سوره هي احب الي مما طلعت عليه الشمس دا صورت ما ته محبوب ده د ټولو هغه کائناتو نه چې نور پې راختلی ده نو نور خو په ټولو کائناتو راوچتېږي د ټولو کائناتو نه ما ته دا محبوب ده ثم قال انا فتحنا لك فتحا مبينا وبه قال حدثنا محمد بن مسعود الى اخره قال حدثنا شعبة سمع بغداد عن انس رضي الله عنه انا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية دا د حدیبیه د صلح متعلق نازل ده وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ بن قرة عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها قال معاذ بن شيبان فرجع فيها څه معنی ترجیع وکړه یعنی یو ځل دوه ځله په مده موازو ویلې بیا په اوچت اواز باندې انا فتحنا لك دې ته ترجیع ویل معاویه صاحب وی زه تاسو ته د حضور د قرات نقل کولی شم که وغواړم دا حدیبیه ته صلح مبین ویله ځکه دې ته صلح مبین چې ستاسو درې کمالات ښکاره شي رسول الله مبارک ته وایي ستاسو به درې کمالات ښکاره شي آیت ته وګورئ اول کمال به ستاسو دا ښکاره شي لیغفر لک الله چې ستاسو وړاندې وروستو خطاګانې لغزش او کم خلاف الاولا کار نبی خود ګناه نه معصومي لغزش خطا خلاف الاولا کار چې دا درته معاف شي دویم فتح مبین سره دا یو کمال ستاسو ښکاره شو چې دا به سبب د هدایت وګرځي د هدایت درې درجې دي ادنا اوسط اعلا چې د چا ادنا درجه هغه به اوسط شي چې د چا اوسط هغه به اعلا شي او چې د چا اعلا وي هغه به اقوا شي دا دویم کمال او دریم کمال وینصرک الله نصرا عزیزا وی دا درې کمالات چې ستا الله ښکاره کړه د فتح مبین د برکت قال حدثنا سند بن الفتح قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد انه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر ورم پړسېدو ته وایي پوند مبارکې وپړسېدې مور بیبي ورته وایي صاحب ستاسو وړاندې وروستو خطاګانې خو معاف دي نو ولې دومره تکلیف ځان ته ورکوئ وایي ولې عایشې زه د الله یو بنده شکر ګزار جوړ نه شم دا دې وجې نه کوم چې ما ګناه کړی بلکې زه د الله شکر ادا کوم سمع وضع عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر حتی چې وچاودېدلې اولی پوند مبارک وپړسېدې بیا وچاودېدې غوټۍ غوټۍ وینې ورنه راووتې مور بیبي ورته ویل لم تصنع هذا یا رسول قربان دا دومره تکلیف ولې ځان ته ورکوئ خپې م وپړسېدې هغه د وچاودېدې وینې راووتې په ډېر اوږد قیام او نفل
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر وړاندې ورستو خلاف الاولا کارونه دی الله بخلی فلا احب ان اكون عبدا شکورا ولی عائشه زما دا خوخه نه ده بلکې خوخه مې ده چې زه د الله یو بنده شکر گزار فلما کسر اللحم چې کله بدن مبارک درون شو متبدن شو صلی جالسا بیا به پناست نفل کول ډېر وګ تلاوت اتیا صلیاتونه به پناست ویلې چې بیا به اراده و چې لشلیاتونه نور وای بیا به ودرې د ایر کا قام فقرا السمر کا نفل کې دا جایز څو وخت کې نه بیا پاتې بیا کې نه بیا پاتې چې سړی سل 200 آیاتونه ویل باب قول الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدن شاهد په آخرت کې و مبشرا و نذیرا په دنیا کې زیره جنت ورکو منون کو ته ویرو جهنم نه منون کې وبه قال حدثنا عبد الله بن اخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراه يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا وحفظا للاميين او ته زید پناه دي عربو دي پر عربو ته امیین ویل انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ما تا ته یو نامه درکړې متوکل را بشي څلور نیم سو نمونه د نبی پاک دی وای یو دی پکې متوکل چې د الله په ذات دی پورا بروسه ده لیسه بفز بد زبانه نه جبر سخت نه ده ولا غلیظ او زړه دې سخت نه ده ولا صخابا فی الاسواق بلا ضرورت بازارو کې بم د پیغمبر نه ګرځي تورات کې دا ټول راغلی ولا تدفع السیئ بسیئ د بدو مقابله به بدو سره نه کوي بلکې عفو ولکن يعفو چې څوک ور سره بد کوي د ورته عفو کوي ويصفح درگذر عفو ترک الانتقام ته وای چانه به بدو انتقام نه علي صفحه ترک الملامت چې څوک ور سره بدو کې د به ملامت ایم نه ولا نقبزه او تر هغه به موږ د نو وفات کو حتی نقیم به الملت العوجا چې ترسو موږ د برابر کړي نه په د باندې هغه ملت چې کو ګوګ د یعنی مشرکین عرب چې ترسو کفر او شرک ختم نکی دین پای تکمیل ته ونرسي توحید کمال ته ونرسي د موږ نو وفات کو ور اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بیا د دینه پس حضور ته وفات رضی بأن يقول لا اله الا الله فيفتح بها اعين عميا وړاندې سترګې به ور باندې بیناشي کاڼه وګونه به ور باندې کار شروع کی په پردو کې زړونه به کار شروع کی د خبره به زړه ته دینه نشي باب قول الله تعالى هو الذي انزل السكينه سکینه متعلق یو قول دا یو معنوي شی ده سکون قلبي اطمینان قلبي ته وای هیڅ بم در سره نه زړه کې به سکون او اطمینانی دویم مدار چې دا یو نوع جماعت دی فرشتو ده او دا راځي چې کله مسلمان د خیر کار کوي د الله له طرفه د مسلمان زړه ته سکون او اطمینان او خوشحالي اچي بعض وای چې دا یو خاص عالم ده چې کله دا راشي زمکه ته د فرشتو نو الله تعالی د زمکه په مخلوق باندې دا بارانون او رحمتونه نازلای او امام راغب وای چې دا یو فرشته ده د کرام الکاتبین علاوه د حفظه فرشتونه علاوه دا د بارگاه الهی د طرف په خاص اوقاتو کې خاص سکون او اطمینان او خوشحالي دی الله په حکم راوړي او په خپل خاص بندگانو زړونو ده شي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى الى اخره عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وفرس له مربوط بدار وجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم يرى شيئا وجعل ينفر فلما دا حضرت اسید ابن حزیر او تلاوت د بقره کو اسد کور منس کې تړل او هغه ټوپونه وهل اخر ته زوی پروتو یحیی نو میده اثر جوخ ورپات د چا ټوپونه وهی د خپل اندنه هغه ته نه لري چې تلاوت به بن کا اس بغله ودرېده او داسې د کور د پاسه غتس پینې وریزه په شکل باندې چتر ولاړو حیران دروازې نه باریا خو دې خو وکته نوریز ونه خنه بد سیب د کور د پاسه سپینه وریز او اس ټوپونه چې تلاوت سحر حضور ته واقعي بیان ویجی دغه چې تلاوت مکو اس ټوپونه وهل او زما د کور د پاسه سپینه وریز او بل ځای کې نه و او چې تلاوت به مې بن کنو اس بغله ودرېده هغه ورته فرمایي چې اوسیدا دا سکینه و دا سپینه وریز نه و سکینه و چې تا د قران تلاوت کو هغه نازله شوی وستا کوړه او دا اس ټوپونه وهل د قران د تلاوت نه خوندونه اخیسته
او زکه خو بچ دا تلاوت کاش کې چې تر سحر د تلاوت کړه وای سکینه بستا په قربان نازله ور باب قول الله تعالى بس دا زل به درنیږي